زه دې خلکو ته صرف یو پیغام ورکوم، لکه قبر درته یاد دی که نه؟ قیامته پورې به ژوند دی، که قیامته پورې بیا به مړ کېږي که نه به مړ کېږي. د ستا دا فحش خبرې چې د دې زنانو سره په دې میډیا باندې پرتې دي، آیا د مرګ نه پس به دا پرتې وي که نه به وي پرتې؟ قیامت فحش خبرې په ریکارډ باندې پرېوتلې د قیامته پورې. دا چې کم دی زنانو ځان چې کوم دی بربنډ کو په دې میډیا، خپل د جسم اعضای چې کوم دی نامحرمو ته ښکاره کړل، خلکو سیو کړل په موبایلو کې، هغه ځان سره محفوظ شو. ووایه ته به مړه شې، ته به بوډا ختم به شې، ته به توبې هم وباسې، لیکن ستا دا بېحایي چې تا خوره کړه او خلکو هغه موبایلو ته دې ورسوله، دا پرته ده که نه؟ تر د قیامته ستا د دې بېحایي د وجې نه هغه چې کوم دی خلک دا کي ګناهګاري کي. نو نوجوانانو ته یو پیغام ورکوم چې ځوانانو قبر لږ ځان ته چې کوم دی د شپې کښېنئ، چې کله تاسو دا بېحایي رالی دغه بېحایي نه مخکې تاسو یو سوچ وکئ که داسې ملا څه زما په قبر کې راشي او سترګې مې وغړېږي په قبر کې، یا د شپې چې کله تاسو موبایل رالی دی د بېحایي کتلو دپاره او هغه خو وګورې 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 د هغې نه پس چې کله تاله خوب درشي نو صرف دا په تصور کې راوله اوس مې سترګې پټې شوې که سبا زما دا سترګې په قبر کې وغړېدې نو څه جواب به ورکوم الله له؟ زما وروڼو د دې سدباب پکار دی، د دې بېحایي روکتام دپاره کوشش پکار دی. د هغې یو لویه ذریعه دا ده، بعضې خلک وایي یاره موږ دې خلکو پورې لږې کنځلي وکړو، لږې ورټو، لږ نصیحت ورته وکړو، نو دا دغه پې وکړو، دې سره هغې ښه دغه کېږي. ته به ورته نصیحتونه کوې، ته به ورته کنځلې کوې، هغې په دې نه خفه کېږي دا خلک بېحیه خلک، هغه ښه پروموټ کېږي په دې څیز باندې. مولانا بیجلیګر رحمت الله علیه دی الله وبخي، د هغه دا یوه خبره اوس هم په ټرینډ کې چلیږي چې 10 کاله بعد بالکان ډمان وي او جنکۍ به څه شوي دمې وي. دا خبره اوس هم د هغه په ټرینډ کې چلیږي او چې زه واورم نو خفه شم ډېر زیات او د هغه په دې سوچ باندې ما ته حیرانتیا راشي چې نن د 10-12 کاله مخکې چې هغه کمې خبرې کړي دي 20 کاله مخکې هغه اوس په صحیح طریقې سره ثابتېږي. د جهنم لارې ډېرې زیاتې اسانې شوې، لوی کردار پکې موبایل ادا کوي. پخوا چې دا موبایل سټارټ کې نه وی راغلی نو که ستاسو یاد وي د تار په ذریعې سره به موږ دوه ډبې یو بل سره ټچ کوو، پای باندې موږ خبرې کولې، تار په ذریعې سره به یو بل ته خبرې تلې. نو مخکې موږ دا موبایل یې تړلی وي یو بل پسې، اوس موبایل بغیر د تار نه شوي موږ ځان پسې وتړو او هر شي کې هغه تار ختمیږي. چې کوم څیز کې ایښودو هغې کې تار و هغې نه هغه تار ختم شو، بلوټوث نظام راغی، دا هر شی ازادیږي ورځ تر ورځ، هر شی آزاد شو. یوه غلطي دا وکړه چې موږ یې ځان پسې وتړو. دا موبایل تاسو چې کومه دی لوی ګمراهۍ طرف ته رسولی شي، جهنم منځ ته مچولی شي. نو یو وخت داسې و چې بېحایي طرف ته تګ ډېر مشکل و. په دې پېښور کې به یوه سینما وه او د لرې لرې ځایونو خلکو نه به کرایهګانې به یې لګولې او دې سینما ته به راتلل، نو چا څه به ککرۍ نه کم از کم نه شو تللی. بې دې بېحایي کې شرکت ډېر مشکل و. خو اوس دغه سینما کتلو دپاره لرې تګ ضرورت نشته، صرف بلستن ته دننه کېدل دي چې سړی یو پرې دننه شي او لږ یې چې کومه دی سترګې پناه شي بېحایي کتل. هغه سینما چې کومه دی زموږ جب ته راغله. د مغل بادشاهانو چې کومه دی په دې بېحایي باندې د دنیا روپۍ غرقې کړي دي، بادشاهات یې په خطره کې غورځولې دی د دې بېحایي د کتلو دپاره. نن سبا پې زموږ نه خرچ کېږي، دا شی موږ ته پرېښودلی کېږي. نو زه خو اکثر نوجوانانو ته وایم په میډیا باندې د بېحایي چې کوم سیلاب روان دی، دوه قسمه خلک دي پای کې. یو د بېحایي کریشن والے دي چې کوم خلک دا شی نه کریټ کوي، جوړوي، یو دغه خلک دی. یو خلک دا بېحایي ګوري، یو دا خلک. دواړه قسمه خلک ګناهګار دي او زه وایم ډبل ګناهګار دي. ډبل ګناهګار څنګه دي؟ کریشن والا چې کوم خلک دا بېحایي کریټ کوي هغه خو په دې وجه هم ګناهګار دي چې دا بېحایي جوړوي، او ډبل ګناه دا ده چې نور خلک ګوري. کتلو والا چې کومه ګناه ده د هغې لپاره دا سبب جوړ شو او خپل یې جوړوي، نو ډبل ګناه شوه. چې کوم خلک یې ګوري دا بېحایي هغه هم ګناهګار دي. څرنګه چې ته ګوري د دې خپله ګناه ده او ستا د وجې هغه کوم خلک جوړوي، ځکه چې ګوري نو هغې جوړوي که نه، که تا نه کتلې هغې خو هغه څه لیونی و چې دا شي نه جوړول، نو ستا د وجې نه هغه دا بېحایي کریټ کوي، نو هغه په دې وجه هم ته ډبل ګناهګار شو. نو د موبایل د جواز دپاره نن سبا خلک ډېرې خبرې کوي چې خلکو کاروبارونه پرې روان دي، سهولیات راغلل. د دنیا ښه زه خو وایم او غریب سړی مالداره شو د موبایل په ذریعې سره کاروبارونه پرې روان دي ښه لوی سطح باندې. وایي چې بېحایي څومره راوسته. او د جواز دپاره دا وایي چې د موبایل په حوالې سره مليانو فتوې رابدلېږي. دي پخوا ټي وي هم حرام و، بیا دغه شو نه، چا جایز کړی دی؟ ټي وي هم حرام دی.
مخکې په خوا پکې دغه فلمونه چلیدل اوس هم پکې چلیږي که عام خبرونه وي هغې کې هم چې کومه د بېحایي زنانه ناسته وي هغې هر څه ښکاري هغه مطلب بې پرده زنانه ناسته وي هر څه ښکاري چې کوم ایډونه چلیږي څومره په لوی سازش ووایم که نه د ماډلینګ په نوم ایډورټایز هغې ته دا ترغیب چې تاسو راشئ زموږ د کپړو نمایش وکئ زموږ د فلمو نمایش وکئ زموږ نمایش وکئ او په دې په ذریعې سره د کور هغه باپرده زنانه چې کوم دی هغه بې پرده کړي ګوره دا دا شی کېږي ته چې چېرته ګورې په د سړک په زنانه ښکاري هر ځای کې ایډونه یې کوم دی کې زنانه یې تا ته لګېدلي که د هر شي ایډ یې که د نارینه هم ضرورت راځي بیا هم پکې هغه په زنانه خلک جوړوي ځکه خلک زنانه ګوري ډېر زیات دا په لوی سازش سره دارنګې د ټیک ټاک حوالې سره یو فتوا هم ټرین کې د جامعه بینوریا او د حرمت فتوی پې لګولې ده چې د دې شي قطعا دا حرام دی او لاندې د هغې مختلف وجوهات لیکلي دي تصویر ډیجیټل تصویر یا یو اختلافي مسله ده د علماو په منځ هغې کې خو بیا هم لا څه گنجایش شته خو د بېحایي حوالې سره هم سره هېڅ گنجایش نشته چې کومه کېږي هغې باندې خو ټول متفق دي چې دا بېحایي کتل څه شی دي حرام او ناروا دي او د هغې طریقې رالي چې یاره پخوا به مخکې به چې کومه دی یو کس به بېحایي جوړه کړه خلکو اوس برای راست دوه کسان ناست یو بل ته ځان بېحیا کوي لا یو باندې باقاعده او خلک یې ګوري باقاعده پیسې میلاویږي په دې باندې دنیا روپۍ خلکو وګټلې چې ته یو مخامخ ځان سره زنانه کېنوه ګپې شپې او ګنده ګنده خبرې چې هغه ته د بچو سره یو شریف النفس سړی سلیم الطبع سړی دغه خبرې ځان له په تنهایي کې هم نشي اورېدی چې پاتې شو چې کوم دی هغه د کور کې روانه کم خلک چې داسې بېحایي سپورټ کوي او کم خلک یې جوړوي نو زه دې خلکو ته صرف